أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. نانی درس کی إن شاء الله العزیز سورة یونس پارہ نمبر 11 رکو نمبر 6 آیات نمبر 54 55 56 درې آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. دینه مخکې آیات کې تیر شو چې الله رب العزت نو فرمایل چې الله رب العزت وایي چې او دوی ستانه د قیامت باره کې تپوس کوي نو تو وایي چې زما د په خپل رب قسم وي دا قیامت بالکل حق او سچ دی او تاسو الله پاک لره عاجزه کوونکي نه، تاسو الله پاک د دغې د واقع کولو نه عاجزه کولی نه شئ. اوس دلته الله رب العزت وایي که چېرته د یو نفس دپاره هغه څه چې کم په ځمکه کې دي دا ټول په ټوله چې دی نو هغه د یو انسان په ملکیت او د هغه چې دی نو په اختیار کې راشي، بل ځای الله پاک وایي او د دې په مثل ورسره نور هم دغه شانتې شي. او بیا د انسان چې د په خپل ځان ظلم کړی د کفر شرک په وجه یا د ګناهونو په وجه او د الله رب العزت له چې دی نو هغه دا په فدیه کې ورکوي او خپل ځان خلاصولو کوشش وکړي، الله وی دا به د ده نه قبول شي، نه به دا د دې انسان چې دی نو هغه په کار راشي او نه به دا د دغه انسان د خلاصۍ چې دی نو هغه ذریعه جوړه شي. سورة معارج کې الله جل جلاله چې دی نو هغه فرمایي یو کم دېرش دی نو هغه سپاره کې سورة معارج او تقریبا آیات نمبر چې دی نو هغه 12 11 12 13 14 کې الله جل جلاله فرمایي دا ورځ د قیامت وی دومره سخته ده یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ. الله وی که دا ورځ د قیامت نو هغه د بدله کې د ورکوي په هغه ورځ چې کم دغه مجرمان دغه عذاب ویني او دی د خپل فدیه او د خلاصي دپاره په دغه ورځې ببنیه خپل اولاد زامن چې نو هغه پیش کوي وصاحبته او دی به غواړي چې زما کور والا چې نو هغه زما نه واخیستلی شي و اخیه او دی وایي چې زما خپل سکر رور چې نو هغه د زما نه واخیستلی شي و فصیلته التي تؤویه او خپله هغه قبیله چې د هغې چې نو هغه دله پناه ورکوي ومن فی الارض جمیعا او الله وایي دغه او دا ټول څه چې په ځمکه کې دا ټول ثم ینجیه او بیا دته نجات میلاویږي نو دا مجرم به چې دا ټول ما ورکړلی خو ما ته اوس د ورځ د قیامت د دغې ګرفت نه چې نو هغه زه د الله د دغې پکړ نه خلاص شولی خو زه به چې نو دا ټول هر څه ورکړم خو که الله پاک ماله چې نو هغه د دغې نه نجات راکړو او زه الله پاک د دغې سزا نه چې نو هغه خلاص کړم. بیا دغه شانتې الله رب العزت نو هغه صورت عبسه کې فرمایي وی ورځ د قیامت دا دومره خطرناک ورځ ده د دغه ورځ نو هغه داسې حالت وی شأن یغنیه ډېر خلک مې چې دی نو هغه د صحیح بې پروا کړي وی او په هغې ورځ باندې خلک به خپل اولاد نه تښتي، مور پلار نه به تښتي، خویندې به د رون نه، رونه به د خویندو نه چې دی نو هغه تښتي، ښځه به د خاوند نه، خاوند به د ښځې نه چې دی نو هغه تښتي. د څه د وجې نه؟ د دې یوې خبرې نه چې هسې نه که چېرته دې زمانه چې دی نو هغه نیکي وغواړي. دنیا کې خلک رور د رور دپاره قتل کوي، زوی د پلار دپاره چې دی نو هغه مرګ کوي، زوی د پلار دپاره چې دی نو مال لګوي، پلار د زوی د چې دی نو هغه د رهایي دپاره پټۍ خرڅوي، مال لګوي، دا هر څه کوي. خو ورځ د قیامت الله وایي دغه چې دی نو هغه نشي کولی. که دې ځای کې د څه عمل وکړلو ځان نه چې دی نو څه خیر دی پیدا کړلو دا به دې په کار راځي، باقي د تمامې څومره چې خوږې رشتې تا ته ښکاري په دې رشتو کې یوه رشته چې دی نو هغه هم په کار نه راځي، یو رشته هم چې دی نو هغه چاله کار دا نشي ورکولی. نو دا د الله څومره لوی احسان دی چې د هغه وخت د دغې ټولو خبرو نه یې مونږ خبردار کړي.
نو چې کله دا ټولې نشي کولی نو بیا زه د خپل زوی دپاره ولې حرام وکم زه د خپل زوی دپاره د هغه د خوشحالۍ دپاره زه چې نو هغه ولې الله ناراضه کم زه د خپلې ښځې دپاره ولې داسې وکم زه د خپل خاوند دپاره ولې زه داسې وکم زه د خپل مور پلار دپاره ولې داسې کوم پلار چې نو مور دی د خپل اولاد دپاره ولې داسې کوي رور د خور دپاره خور د رور دپاره ولې داسې کوي الله وایي د دغه نه چې نو هغه وګوره بیا به ګوره چې نو هغه دا یو کس ته په کار نشي راتلی یو نیکۍ چې نو هغې درکولو ته به څوک تیار نه نو چې کله نه نو د دغې خلکو د خوشحالۍ دپاره د دوی د جامه دپاره د دوی د پیزار دپاره د دوی د بل یو شي خواهش دپاره خپل ځان د الله او د الله د رسول په ګرفت کې مراوله په هغوی دپاره د دوی چې نو هغه د دغې مقاصدو د حاصلولو دپاره الله او د الله د رسول نافرماني چې دی نو هغه مه کوه نو ځکه الله رب العزت وی واصر الندامه لما رأوا العذاب او دی بچنه نه پټای په ندامت او خپېمانتیا کله چې ویني عذاب لره حضرات مفسرین چې نو هغه دوه توجیه کړي یو خو به دی چې نو هغه دا ویني نو دی به چې الله مورا به را روانه ده اسنه که چرته وسره نو هغه نیکي غواړي نو دی به ځان چې نو هغه به پټ کې مخ چې نو هغه په پټ کې ځان به چې نو هغه نانګاره کې سر وخته کې او دا به یي ځکه مخکې نو هغه آیت کې تیر شو یتعارفون بینهم بورز په قیامت خو به یو بل پیژني کنه نو دی به الله مور را روان داسې نه چرته نیکي را نه غواړي مور به چې دا خو زوی دی ما په صورت ناز باندې چې نو هغه ساتلو چرته نیکي را نه غواړي رور به چې یار د دپاره خو ما په دنیا کې مرګونه به کول هسې نه که چرته سره نه وغواړي اثر الندامه نو دی بچ نو هغه د ندامت د وجې نه چې اوس به ورته بیا انکار کومه نو د هغې د وجې نه به سرونه چې نو هغه ښکته کې ځان به پټ کړي او دویمه معنی چې نو هغې خازن کړي نه و اصر الندامه او دی چې نو هغه د ذلت د وجې نه چې نو هغه خپل سرونه ښکته کوي چې نن مونږ دومره بېوسو یو د خپل ضعف او د ذلت د وجې نه چې دې خلکو ته مونږ چې نو توتې اوس مونږ د دې چې نو هغه په کار نشو راتلی وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون او د دې په منځ کې فیصله وکړی شي په انسان سره او دوی باندې به هیڅ ظلم نشي کولی الا دې ته حرف تنبیه ویلی کېږي خبردار واورئ ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض بېشکه یقینا د الله دپاره د هغه څه چې په اسمانونو او په ځمکه کې نه الا ان وعد الله حق او دا هم واورئ خبردار شئ د الله وعده چې دی نو هغه دا حق او رښتیا ده قیامت دی قیامت کې به تپوس کېږي قیامت کې ستا د خلک په کار نه راځي نو دا وعده دا د الله بالکل حق او سچ نه په دې کې ذره برابر چې نو هغه تردد دا نشته ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر د دې خلکو نه پوهېږي اوس وګوره بیا هغه شانتې خلک نه پوهېږي د دغې چې نو هغه خلکو د خوشحالۍ دپاره د صریح د الله حکم چې نو هغه ماتوي د دې د خوشحالۍ دپاره د الله د پیغمبر صریح طریقې چې نو هغه پرېږدي د دې د خوشحالۍ دپاره د دې د خواهشاتو د پوره کولو دپاره د حرام کارونو چې نو هغه ارتکاب کوي ځکه الله وایي ولکن اکثرهم لا یعلمون اکثر د دې نه پوهېږي چې دا مونږ څومره نقصان چې نو هغه خپل کو او د چا دپاره دی کو نو دوی مونږ ته په آخرت کې ذره برابر چې نو هغه فایده را رسولی نشي هو یحیی و یمیت الله هغه ژوندي کوي او مرګ ورکوي یعنې د مرګ مالک هم الله دی د ژوند مالک چې دی نو هغه هم الله دی د نش نه اشته کوونکی هغه هم الله دی د اشته نه چې دی نو هغه نش کوونکی دغه هم صرف الله دی و الیه ترجعون او دغې الله طرف ته به تاسو واپس کړئ دغه طرف ته به هغې الله ته به تاسو واپس کړی شي مخکې هم که خیال کړی ما ویلو تاسو ته دلته ترجعون د معروف صیغې نه ده ویلي ترجعون چې دی نو مجهول وی یعنې په دغې تا باندې چې دی نو هغه زبر نه وی پیښ پې وی د دې مقصد مفسرینو لیکلی وی دا دی چې یو سړی هم آخرت ته د زړه په خوشحالۍ ګورئ نه ځي دی د دې تیار نه دی دی که غواړي او که نه خو دی به نو الله ته پیش کولی شي نو ځکه چې نو هغه دا داسې ذکر کړي و الیه او دغه الله طرف ته ترجعون تاسو به واپس کېږئ واپس کولی به شئ الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي ولو ان لكل نفس او کچری وی د هر یو نفس د پاره ظلمت کم چې ظلم کړوي ما اغص فی الارض چې پزمکه کې دی لفتدت به او د خامخا فدیه کې ورکړی دا واصر الندامه او دی په پټیخ پیمانتیاش لما راول العذاب هر کله چې دی ویني عذاب وقضی بینهم او فیصله وکړي شي د دې په منځ کې بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون او په دې به ظلم نشي کولی
الا خبردار واوري ان لله بشک د الله د پاره دی ما اغصا فی السماوات چې په اسمانونو کې دی ول ارض او زمکه کې دی الا خبردار واوري ان وعد الله بشک وعده د الله حق رښتینی ده ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دوی لا يعلمون نه پوهیږي هو یحیی دغه الله ژوند کوي و یمیت او مړ کوي یعنی مرګ او د ژوند چې نو مالک الله دی و الیه ترجعون او هم د دغه الله طرف ته به تاسو واپس کړئ شئ